الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا زما آغا انعمت علیکم چما انعام کرو علیکم پتاسو مانے، وانی او دا بیشک ما چی دے فضلتکم فضیلت درکڑو تاسو لر علی العالمین پا کل مخلوقات بانی. شاطر رکوع کے اجمالی بیان و خطاب و بنی اسرائیل تا اللہ پہ خپل انعامات احسانات اجمالا ذکر کرل. دے دینا بیا بنی اسرائیل سره خطاب دے او پا آلی کتاب و معنی دا اللہ تعالی کم احسانات او انعامات اغا ذکر کئی او دا غی پا زد کی دا آلی کتاب و حماقت او بیوقوفتیا او دا دین مقابلہ اغا ذکر کئی. اللہ جل شانہ تا فرمائی یا بنی اسرائیل و اولاد یعقوب علیہ السلام. دا اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دا عبرانی جب لفظ اسراء معنی دا عبد بندہ او ایل معنی اللہ، نو دا بنی اسرائیل معنی دا عبداللہ دا اللہ بندہ. دا یعقوب علیہ السلام لقب. دا یعقوب علیہ السلام دولس بچی دا غینا چې کم قبائل خواری دی نو اغی طول تا بنی اسرائیل وی. ورته یاد کئی نعمت زما آغا چې ما پتاسو مانے کرو او ما فضیلت در کرو تاسو لر علی العالمین فکل مخلوقات مانے. نو گوری بنی اسرائیل تا دا فضیلت ملاو چی پا دا خاندان کے پا بنی اسرائیلو کے سلور زر پیغمبران راغلیو. یو خاندان کے چی یو پیغمبر راشی دا غی دا پارا لوی دا فخر خبری پا دای کے سلور زر پیغمبران راغلی او مدری مشہور اسمانی کی تعاون تورات انجیل زبور دا پا دای کے راغلیو. داؤد علیہ السلام تا خلیفۃ اللہ خطاب ملاو پا دای کیو، موسیٰ علیہ السلام دای کیو. نو لوی فضیلتونا چه اغبل چاہتا اللہ نو ورکڑی. یاد دی فضیلت نمراد کلی فضیلتی نبیا انی فضلتکم علی العالمین. مفسرین وی علی العالمی زمانکم، ستاسو په زمانہ کې ما مقام او مرتبه فضیلت تاسو له درکړو. اوس په دې وخت کې فضیلت دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت دی. بیا تعالی فرمای واتقوا یریږئ یومن دا سخت را دینا لا تجزی چې نه به شي بدله ورکولې نه به شي دفع کولې نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نشین سیدا ولا يقبل منها او نبشی قبلول منها د اغنا شفاعت سپارش ولا يؤخذ منها او نباغستیش منها د اغنا عدل فدیه ولا هم ينصرون نبدا غی امداد کولشی. اللہ فرمائی ویری گئی دا سخت را دینا چرز د قیامت تا
لا تجزی نفس عن نفس، جزا بدله بنشي ورکوله یو نفس د بل نفس ته، نشي دفع کوله یو نفس د بل نفس ته شین سسیدو. ولا يقبل منها شفاعه، ګورئ د یو انسان په دنیا کې د خلاصولو څلور طریقې کېدای شي. یا یو زړی غلاځی د قاضي سره ضمانت وکړي، دی وایي زه ضامن یم، زه ذمه دار یم، ته دې پرېږده. نو دا چې څوک ضمانت کوي دی پکې ځان چې د نو هغوی سره ولیکي. دویمه طریقه دا ده چې سفارش وله وکړي او دی چې د نو په دې خلاص کړي. دریمه طریقه دا ده چې پیسې ورکړي، په پیسو یې خلاص کړي. او څلورمه دا ده چې اوچ په زوره په طاقت یې خلاص کړي. اوس ګورئ د الله سره دام نگی تو خدای دې پرېږده او ما پکې را ډینګه ښه د خر په ځای کولال داغې دا د چا ویلي جرم دی یو سړی کړی را ټینګی دی پکې بل ممکنه نه ده. دویمه دا ده چې دنو ولا يقبل منها شفاعه، سفارش وی سوال الخیر للغیر. اس سفارش به ال قبلیږي چې دغه په خپل هم سبقه مس په قیامت کې با الله د چا سفارش قبلې، د انبیاء او سفارش به قبلیږي، د صدیقین به قبلیږي، د حافظانو صاحبانو به قبلیږي، د علماء به قبلیږي. حدیث کې راځي حافظ زړې لږه کسان چې پای د جهنم فیصله شوی دا هغه به د جهنم نه راوباسي. رسول الله سوره لوی مقام دی، الله دې زموږ د حفظ مقام نصیب کړي. عالم با عمله الله ورته وګرځا په دې حشر په میدان کې که د اسمان د ستورو مرمستا شاګردان دي ځان سره اوچت کا ابوزه دا به سفارش د دې قبلي. خدا سفارش الله ورته دا مقام ورکړي. ولا يؤخذ منها عدل، او نه باغستې شي دا غي نه څه شي پیډیا دامنا چې پیسې ورګي دا ټول زمکا چې دا سرو زرو شي او دا ته د خدای مخې ته پتول کې کېد وته دا یو کس پرېږده. ګورا نن چې په لږو پیسو کم کار کېږي په سبا په هغې په لګونه باندې هم نه کېږي. الله دله توفیق درکړی، نن صدقې وکړه، نن پې ځان له آخرت جوړ کړه. ولا هم ینصرون، او نه د الله په نزد د چا زور چلیږي. معنا دا ده څلور واړه طریقې فعل دي، الله ته متوجه شئ. وإذ یاد کا ټیم نجیناکم چې موږ نجات درکړه تاسو لره من آل فرعون، د آل فرعون نه یسومونکم درکول به تاو ته رسول به تاو ته سوء العذاب بد غذاب، یذبحون په سختۍ سره به ذبح کول ابناکم زامن ستاسو، ویستحیون او ژوندی به پرېښودې نساءکم ښځې ستاسو، یا ویستحیون او بے پردې کولې به نساءکم هغه بیبیانې ستاسو. وفي ذلکم په دې کې بلاء امتحان من ربکم د جانب د رب ستاسو نه عظیم لوی امتحان یو، یا وفي ذلکم په دې نجات کې بلاء نعمت من ربکم د جانب د رب ستاسو نه عظیم لوی نعمت. وإذ نجیناکم من آل فرعون، الله وی کله موږ نجات درکړه تاسو ته آل فرعون نه. آل فرعون، فرعون لکه اوس مطلب پریزیډنټ وای، وزیر اعظم ورته وای، صدر ورته وای. په هغه زمانه کې به هر بادشاہ د جدن فرعون میں دا هغه لقب وای. د موسی علیه السلام په وخت کم فرعون د نوم مصعب ابن قابوس او دا ډېر ظالم انسانو.
په دنیا کې چې کوم جابران تیر شوي دي د پکې ځان له مقام ډېر لوی ظالم دبا ژوندی انسان چې دی نه منو که نه سزا به یې ورکوله نو د کجورو د تنې به داسې جوختې تړلې وي یو بل سره نو دا سړی به یو تنې سره یو طرف وله وتړو بلې تنې سره به وله بل طرف وتړو نو غټې ونې به وي په زور ور راغلی نو هغه پړي به یې پرانیستل نو هغه به چې هغه ډکي به جدا کېدل نو په جګ سره به سړی به اوښلو ژوندی انسان دې ظالم به د ژوندي انسان نه سرمن لرکوله دې ظالم به چې دی نو په ژوندي انسان به میخونه ټکول ته ظلم ډېر لوی داستانونه دي او دی د خدای دعوه یې وکړه دته نجومیان ووی چې خانه تا دا باچایي نه ده دا روانه ده دا د بني اسرائیلو یو هلک را روان دی د هغه د وجې بځي د وی کله به پیدا کېږي یاره دومره وخت ورته شته بس د وی ولګئ کم ماشوم چې پیدا کېږي مړو یې حلالوي ماشومان به حلالول تفسیر عزیزی کې شاه عبدالعزیز دی وایي 12,000 ماشومان حلال کړل یو بزرگ تیر دی علامه بونی رحمت الله علیه د دې یو کتاب د شمس المعارب دا د عملیاتو مجرب کتاب دی او ډېر زخیم کتاب دی دوره ما سره پروت دی 4 جلدو کې دی انو دا ډېر لوی بزرگ انسان ډېر لوی عالم پخوا تیر شوی دی دی فرمایي د تحقیق دا دی نه 90,000 ماشومان حلال کړو دي ظالم انو دغه ماشومان حلالول بیا ورته د خپلو وي ته چې داسې ټول حلالې نو خدمت بدله سبا پلار کوي خدمت بدله څوک ته کار ټول له دی نه حالې د ویار دا خبره خو ټیک ده د نجومیان راوغوښتل هله ما ته کال ووایي دی مثلا جبت کال کې به پیدا کېږي تاک کې 2021 ته 2022 ته که نه ورته یې وي مثلا په تاک کې نو دوی د تاک والا کال والا ماشومان حلالوي او جب تاک کال باندې چې کم پیدا کېږي که نه هغه ژوندي پرېږدي چل سو شو قربان د الله نه ګوره خدای ښایي خدای ښایي مولانا رومی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړی او مثال یې ورکړی دی او هغه په پیرغون پټ کړ چې د سره دغه چلو او یو باچا یو کس ډیر مالدار او ځان له مضبوطه کله جوړه کړې و او د مال ډک وغه سړی او پیغه دا و چې حفاظت والا خلک می ډیرو دروازې مضبوطی سوکلې نشو نو غلو اخر دی به څنګه لاندې کو نو دا غي صلاح اخره کې پدې رااله یو نری غوندې سړی نه دی هغه به د ورځې رڼا وردن نه کو چې د چېرته بیډ میډ د لاندې پټ شي نو چې بس دی اوده شي نو ور به لرګي ټول به ور شو ډاکوان نو یو سړی نری وردن نه کو چې هغه کونډه لرکوله نو لاسې لایټونه خو نو که نه کلش کب شو نو هغه را پاسېدو ورغې کونډه یې ولګوله سړی خو دن نه نو د کونډه ولګوله چې بار د سړی نه راځي او پکې نه سړی دننه موجود و نو هغه وایي چې پیرغون سره دا چل شوی و پیرغون بار خلک حلالول هغوی ته یې دروازې بندولې او پکې نه سړی کور کې لوېده الله یې ښایي چې زه کوم نو د هغه په کور کې لویو انو چې په کم کال ماشومان نه حلالول که نه نو هارون علیه السلام پیدا شو او ګوره چې په کم کال حلالول نو پاغې موسی علیه السلام پیدا شو نو الله داسې هم کولی شو چې په کم کال نه حلالول نو پاغې به موسی علیه السلام پیدا کړو الله وایي نه خوب مې دی دنیا چې زه کله کوم که نه
نو سړی ړون کون شه کوي به هغه بارابای متل له و اذا جاء القدر عمي البصر کله چې تقدیر راشي کنه نو سترګې وړاندې شي جره د مر خلې بیا په خپل ازي ان موسی علیہ السلام الله پیدا کو ان دبا موسی علیہ السلام د وجه بد سکول دبا لکان لالول اکبر الابادی یو ښه شاعر تیر شوی دی زمونږ د سکول په کتابونو کې دا ښکلي نظمونه دي هغه وایي پکې یو ناشنا خبره کړې ده وایي پیرغون لیوانی و چې ماشومان یې حلالول داسې چل به یې کړو کالجونه به یې جوړ کړي اکبر الابادی وایي ګوره زه نه وام هغه وایي یو قتل کے بچوں پہ وہ بدنام نہ ہوتا یو قتل کے بچوں پہ وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کی نہ سوچی فرعون با کالج سوچ کړو نو د دې نسل د بنی اسرائیل اخلاقیات به ختم کړو ګوره دا ډېر کم ادارې دي دا ډېر کم کالجونه دي چې پاغې کې انګریزای سره د دین نظام ورکي سړی له صحیح ذهنم جوړي ورنور شه دي کالجونو کې د الکان څه کوي خانه ادب نشته ده مجودز نشته ده نه پاغې باندې پرواز ته بس یو کار دا د باطل لویا منصوبه وا اول خلک په انګریزای ولګول بیا ډېر هغه کارونه چې هغه په ګورنمنت سکولونو باندې نشو کول هغه د پاره عصري پبلک ادارې جوړې کړې نو بس هر سړی ورته د باندې نه مالک راځي او داسې پین شرټ داسې بوټ سوټ اچولې تبای دغه افسر دی اټای اچولې نو الګ هغه خټای اچي نو دا هغه خو د وای موږ عیسی علیه السلام وجل دی خو چې دا باندې دا یو الګ روان دی د پین شرټ اټای اچولې د چاپلار وجل دی دولی دا اچولې دا چل دی الله دې موږ پوه کړي ښه ان ورته وای یسومونکم سوء العذاب نظامن به ولا علالول اخذ به بے پردې کول یو معنا دا یا خذ به ولا ژوندای پرې خو دي نو نسل خود نه دی چې سړی نی نو نسل وکم نه خوريږي نو هغه چې دی نو خذ به ولا دغه پرې خو دي هغه نه به خدمتونه غستل وفي ذالکم کذالکم اشاره ورشي نجات تا دا نجات چې دنو پدې کې بلا دې کې نعمت ته من ربکم د جانب طرف تاسو او کدی بیزالکم کې اشاره دی یسوع العذاب ته ورشي نو بیا لوی امتحان د الله تر طرف نه اوس بل انعام ذکر کوي الله وی زیات کاډم پارکنا چې من اوچو بكم پتا سمانه البحر سمندر فانجیناکم من نجات درکتا سلرا واغرقنا او من عرق آل فرعون وانتم تنظرون حال لا تاسو هغه تکتل الله و بنی اسرائیل بل نعم میر شو فرعون غته ظالم باچا در باندې مسلط تو الله کم نام کو الله داسې چلو کو چې فرعون نه رسو تفصیل سره راضی د بنی اسرائیل په ځته ان موسی علیہ السلام الله امر جو باسکم چې کوم یو باسر په لار خانه دغه شو د چې دنو سمندر کې فرعون ور غپک اثر د خپل پوجا نو دی بنی اسرائیل وته قتل ای خوري یاري دلته لوی ظالم ځانته خدای وي چې دې داسې چینګه خله د وبو د پاسه روان دي نو ګوره دا لوی نعامي کنه چې ستا د ټول عمر د سر دشمن چې تاله دا زړه کباب کړی او کافرو می ادا د تورای په شانته رواني سړي لخوان ور کوي کنه ور کوي انو الله ورته ګوره هغه دشمن هغه فرعون می د تورای کو په سمندر می د لاو کو یی تاسو دا په مخ کې ټټ کولې شو تاسو کوم ځای ټټ کولې شو الله ورته و ارغنا وانتم تنظرون تاسو قتل چې تاسو دشمنان ما غر کول ښا
وَإِذْ یاد کا ټیم وعدنا چې موږ وعده وکړه تاسو سره موسی وعدنا موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله د څلوېښتو شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیسه تاسو خی لره من بعد پس د دې نه وانتم ظالمون حال دا تاسو ظالمان وئ ثم عفونا بیا الله موږ عفو وکړه عنکم د تاسو نه من ذلک د دې نه لعلکم د پاره تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کوئ الله وسره موسی دای چې پیرغون لړ لګي دا تبلیغ والا چله لګي دا سفیان چله لګي الله الله پکې کوي خدای سره خپل قربت جوړي نو بیا به ته سم ملاو شي بیا به ته چې دنو تورات مې اوس وایي چله لګو نو خلافت به ته ملاو شي نو جګه به ته ملاو شي زه به ته ملاو شي تورات د موسی بنی اسرائیل اشنایانو چې دی وایي یاره موسی علیه السلام نه خدای هیر شوی دی پاتې شوی دی سخی نه ځان له وروسته تفصیل به راځي سخی نه ځان له څه جوړ کو خدای جوړ کو سخی ته سجدې لګولې الله ورته وایي ځناورو زما په دې سخی ته سجدې لګولې ما ته بیا هم بخښنه وکړه تاسو کې بیا هم سړیتوب رانغی ښه په ساده پښتو کې دا مطلب دی تاسو بیا هم د سړي جامن نه شوئ هغې ته وایذ یاد کا ټیم وعدنا چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله د څلوېښتو شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیسه تاسو خی لره په خدای سره من بعد پس د دې نه وانتم ظالمون حال لاره تاسو ظالمان وئ ثم عفونا الله بیا موږ عفو وکړه عنکم د تاسو نه من بعد ذلک پس د دین لعلکم د پاره تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کوي الحمدلله رب العالمین کریم خدای زموږ د ټول راضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي کریم خدای تقصیرات معاف کړي الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي موږ ته خپل معرفت راکړي موږ ته خپل عظمت راکړي الله اخر خاتمه په کامل ایمان کې حرمین شریفین ته بار بار د حاضرۍ توفیق راکړي الله زموږ د درد دا څومره مشرکا دي الله ټول د دنیا او آخرت خیر خوشحالی ورکړي څومره نوجوانان دي خدای ځوانۍ کې برکت واچي څومره مشران دي الله تقصیرات معاف کړي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاک باد ولري څومره تعلیمان دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې الله ته د خپل دین خادمان کې الله دنیا د دې خادمه کې الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله کامل صحت و تور کې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي زموږ د مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتم تر وفات شوی د دعا وته کې الله دې کامل مغفرت نصیب کړي الله دې ورته بخنه وکړي الله دې پسمانده او صبر جمیل ورکړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم